لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زما عزت مند حضرین دا د سورې توبه یو 2-3 آیات ماته راوړل کړو پدې کې الله جل شانه د مکه د هغه مشرکین او داغي ملحدین یو ډېر ناروا او یو ناجایز رسم او رواج ذکر کوي یو طرف ته داغي پړون کې دا کم عمل چې کوي بل طرف ته د هغې د پاره نه توریې جوړوي د هغې د پاره نه لارې ولي وباسي طریقې ولې اختیاروي او د جواز او د جایز کولو لار ولا ګوري مکه مکرمه د حضرت اسماعیل علیه السلام د وجنا دغه الوار شمیرل شي او دا ټول چې څومره په مکه کې اوسیدونکي وو د حضرت ابراهیم علیه السلام د دین خوښونکي وو او په هغې باندې د دعوې کولو د عمل کولو دعوه به کوله
او ټول بداویل چې منګه د ابراهیم علی السلام د دین تابع یو پاغه معنی منګه چلیګو او ژوند تیرو لیکن بل طرف ته شیطان په هغه کې یو غټه کاروایی دا کړی و چې په زید دی چې ځان له حلال رزق پیدا کې په زید دی چې ځان له جائز کاروبار او روزگار پیدا کې په زید دی چې ځان له جائزه ذریعہ باندې رزق پیدا کې وای خوري لوټ مار قتل و غارت دا قسم لا حالات شیطان پاغي کې خپل کاروایی په کړي وا خپل کوشش په کړي وو داغي پر رګ رګ کې دا خبره زې شوی وا نو یو طرف ته خو به داوا د ابراهیم علی السلام د پیروي کولا بل طرف ته د هغه ټوټلی خلاف عمل وکول زکا چې په دنیا باندې چې څومره انبیای کرام تیر شوي دي څومره رسولان تیر شوي دي د ټولو په شریعت کې د ټولو په دین کې د کال د میاشتو 12 شمار دی چې د کال 12 میاشتې کال دی بیا په هغه کې د سلور میاشتې لکه څنګه چې الله رب العزت په دې آیات کریمه کې د هغه حرمت خودلې دی د هغه فضیلت خودلې دی د هغه ته یو ډېر لوړ مقام ورکړی دی دا سلور میاشتې دي هغه سلور میاشتې کم دي یو چې د دې میاشتې نه تیر شوی میاشته چې هغه ته مونږ میانه وایو دویمه میاشت دا د لوی اختر میاشته دریمه ورپسې چې یو 2-3 سلور ورځې پس راتلونکې دا چې هغه ته محرم وایي دا درې میاشتې پرله پسې دي ایوه پکې هغه میاشته چې د بارات نه مخکې ده او هغې ته او د وروستۍ خور نه وروستو ده چې هغې ته زبرګه میاشت مونږ په خپله اصطلاح کې وایو د دې څلورو میاشتو تبرکه چې دا په هر یو پیغمبر په دور کې دا با برکت دي او په دې میاشتو کې عبادت کول هغه هم ډېر لوی مقام لري ډېر لوی درجه لري د ټولو انبیای کرامو په شریعت کې دا متفقه خبره ووا چې د دې میاشتو عزت د دې میاشتو تبرک ډېر زیات دی دغه رنګې د ابراهیم علیه السلام په دور کې په دې میاشتو کې ربړې جګړې قتل و قتال ښکار کول دا منع دا به نه کول په دې میاشتو کې دا څلور میاشتو کې به بالکل دا قسم لا خونریزي عمل به نه دلته د مکې په خلکو کې یو خدا خبره وا چې هغه دعوه دا کوله چې منګه د ابراهیم علیه السلام پیروکار یو داغه د دین تابع یو بل طرف ته د هغه په رګ رګ کې چې شیطان کم عمل ذکر و داغه نه بغیر د هغه سو گزاره نه کېدله قتل و غارت به نو کړي قتل و قتال به نو کړي لوټ مار به نو کړي نو هغه بس خوړو بیا به سنو دغه داغي ژوندۍ وا دغه داغي ژوند او دا قسم لا ناروا اعمال به هغه کول چې په هغه سره وا چې کم ده د هغه
زندگی روانه وا او کېدل. نو الله رب العزت د هغې د ناکاره بدعت او د یو ناکاره رسم ذکر کړی دی په دې آیاتو کریمو کې. اول دا وایي چې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا. په لوح محفوظ کې د کال د میاشتو تعداد 12 دی او دا کما د دې میاشتو تعدد او د هغې په نوم باندې هر یو میاشت مختص کول دا د لوح محفوظ نه دي. دا انسانانو دې له دا خپل دغه نه دي. او دا په کوم وخت کې کله چې الله اسمانونه او ځمکې پیدا کولې په دې کې دا څلور داسې دي چې دا د حرمت میاشتې دي او د دې حرمت د دې برکت د دې تبرک ډېر زیات دی. نو هغې به څه کول چې دا زبرګې میاشتې دي په دې زبرګو میاشتو کې هغې جنگ شروع کو ځکه د جنگ نه بغیر د لوټ مار نه بغیر د هغې خو ژوند نه تېرېده. نو بل طرف ته به دا ویله چې دا هغه محترمې محرم میاشتې دي په دې کې قتل و قتال ممنوع دی. تاسو دعوا د ابراهیم علیه السلام د دین کوئ او د هغه په دین کې په دې میاشتو کې قتل و قتال منع و ان تر دې چې ښکار کول پکې هم منع و. ښکار کول پکې هم منع و. تاسو اوس دا کوئ نو دا تاسو په خپله دعوه کې دروغجنېږئ او تاسو په یو غټه ګناه کې ګیرېږئ. نو هغې به څه چل کولو د میاشتو تعداد به پورا کاوه لیکن کما چې بس برګ میاشت وه هغې ته به ویل دا وروستی خور ده یا برات دی تر دې پورې چې د هغې نه دا خبره هغې به اړوله چې کله به ضرورت شو دې پورې چې د کال 12 میاشتې دي هغې به کله 14 میاشتې جوړې کړي چې کله به ورته ضرورت و نو چې یاره سږني کال کې 12 میاشتې نه دي 14 میاشتې دي او په هغې کې به هغې خپل عمل او خپل کار چې څه کاوه هغه به پوره کاوه. نو په دې طریقې باندې بیا خلکو نه هیره شوله خبره خطا شوتې ځکه چې اړول راړول پکې ډېر وشو مخکې کول رستو کول پکې وشو. هغه دغه څلورو میاشتو چې کومه محترم وي د الله مرضی خدا وا چې دغه میاشتو احترام وکړی شي دغه څلورو میاشتو د عزت او قدر وکړی شي او په هغې کې د الله عبادت او بندګي وکړی شي چې هغه د نورو میاشتو په نسبت د هغې اجر او ثواب زیات دی. نو دغه رنګې چې په هغې میاشتو کې څوک ګناه کوي نو ګناه به هم دوچن وي. په دغه میاشتو کې د ګناه یو عمل کوي نو هغه به هم دغه رنګې دوچن وي. نو هغې به دا ویله چې وایي دا محرم میاشت نه ده دا سفره ده او د محرم دا میاشت دا سفر ته منتقل شوه د دې د عزت او د دې د احترام دا سفر ته بدل شو. دا به سفر میاشت راځي نو هغې کې به موږ جنګ جدال نه کوو قتال به نه کوو هیڅ به نه کوو بالکل به موږ خاموش یو.
نو سلور میاشتو احترام خو به کوو د سلور میاشتو کې به هغه جنگ زدل نه کوو خو کومه میاشتې کومه چې الله به ورته ښودلې وي چې دا میاشته دا چې هغه دا درې پرلپسې ده دا یوه جدا ده د دې میاشتو عزت به نه کولو خو صرف تعداد به پوره کوو چې د سلور میاشتو کې به منګه قتل و قتال نه کوو جنگ جدال به نه کوو موږ به بالکل ښه په آرام او په قلار باندې اوسېږو او زندګي به تېروو نو الله رب العزت فرمایي چې دا د دیو دا کومه طریقه ده دا ماته ناخوښه ده زما د حکم تعمیل نه ده دا زما د حکم تعمیل نه ده بلکې دا د دیو خپل مرضی او منشا ده او خپل طبیعت ده چې کومه میاشت ته محرم وي او کومه ته څه وي کله ته څه وي د دې عمل د پاره نه هغې په خپله کورنۍ کې یوه ډله منتخب کړې وه چې هغې ته به یې نسعه ویله هغې ته به یې نسعه ویله او د هغې کار څه چې څه کال به یې زمونږ د فلاني قبیلې سره د فلاني قوم سره جنگ دی په دې میاشت کې تاسو خبردار شئ د دې محترمو میاشتو هغه عزت تاسو کمې ته بدلوئ هغې ته بدل کئ کمې ته اړوئ هغې ته یې واړوئ زمونږ ضرورت دی موږ خپل ضرورت سر کوو د دې نه دا عزت اچوت کې یو هغو ته یې ورکوي هغې به کېناستو هغې به خپله فیصله دا وکړه چې به یې ستاسو پسګنی کال د ضرورت د خاطر نه د محرم او د ذیقعدې او د ذیحج کومه احترام چې دی د سفر نه وروسته مسلسل د دریو میاشتو ته هغه منتقل شو بس تاسو په هغې کې جنگ جدل نه کوئ دا کومه چې تاسو باندې منع ده په دې میاشت کې په دې میاشتو کې هغه به په هغې میاشتو کې تاسو جنگ جدل نه کوئ هغې ته منتقل شوی دی تاسو خبر شئ بس هغې به خوشحاله شو په هغه دا محترمو میاشتو هغه احترام به هغې پامال کو هغه به یې پامال نو الله جل شانه د هغې د رسم او د معاملې ته ډېر بد وکتل نو الله جل شانه په موږ باندې دا رحم وکړو خپله مهرباني را باندې وکړله خپل فضل را باندې وکړو خپل انعام په موږ باندې وکړو چې موږ ته یې د ایمان دولت راکو او هغه رسم او هغه رواجونه هغه رسمونه هغه هر څه هم دغه شانتې د خاورو سره خاورې شو او ختم شو د الله جل شانه په موږ باندې ډېر لوی احسان دی ډېر غټه مهرباني او کرم نوازي ده اول دا چې موږ په ټول کائنات کې د ټول مخلوق کې غوره او اشرف المخلوقات پیدا کو چې انسانان دي ډېر حیوانات دي چې هغه ډېر مضبوط دي ډېر طاقتور دي ډېر درانه دي ډېر زور والا دي لیکن پاغه ټولو باندې موږ ته الله غوره والی راکو فضیلت راکو وکرمنا بني آدم او بیا دا چې هغه دا انسان په وچا او په سمندر باندې دته چې کم دی دغه ورکړی شو په سمندرو کې هم ګرځي په وچه هم ګرځي په هوا کې هم ګرځي دا د الله جل شانه خصوصي انعام بیا الله جل شانه موږ ته دا کتاب راکو چې دا کتاب
زمنګ د ژوند زمنګ د پیدا کېدو زمنګ د مرګ زمنګ د حشر نه په میدان کې کله چې الله مخې ته مخ کیږو داغه د ټول حل پدې کې موجود دی د کامیابی ټول راز زمنګ پدې کې دی الحمدلله چې منګه هغه قبول کړی دی منګه غوښته بیا الله جل شانه چې په منګ باندې کوم غټ انعام کړی دی چې داغه منګه په هیڅ طریقه شکریا نشو ادا کړ هغه کما چې الله جل شانه منګ له یو داسې کله پیغمبر را کړی پیغمبران ډېر تر شي دي کم ویش 1,24,000 لیکن دار دې ټول سردار دی سید المرسلین والنبیین خاتم النبیین چې هغه د ټولو سردار دی د ټولو امام دی د ټولو پیشوا دی او داسې الله هغه ته داسې مقام ورکړی و چې د بني اسرائیل ډېرو انبیاو داغه په امتیت کې چې زه داغه په امتیت کې راشم تمنا ارزو دا د الله جل شانه زمونږ د دې غریب امت سره د دې کمزوري امت سره څومره احسان کړی دا احسان الله زمونږ سره وکړو چې موږ له یو داسې پیغمبر راکړو لیکن دا خبره چې موږ ته الله نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایي چې الله خپل نعمتونه پتا سو باندې تمام کړو پوره کړو خپل نعمتونه په دنیا کې تاسو ته درکړو تاسو د هغې شکریہ ادا کول دا پتا سو باندې واجب دي او لازم دي اوس دغه نعمتونه چې کوم الله موږ ته راکړي دي چې هغه یو ایمان دی حالانکه زما واستانه په باډۍ کې په خایس کې په مال او دولت کې په چالاکی کې په هر څه کې ډېر پویا او ډېر مخ کې او ډېر ښه زورور کسان دي لیکن الله هغوی ته هغه دولت د ایمان نه دی ورکړی او ما تا غریب ته الله را کړی دی نو دا د الله زموږ سره څومره احسان دی زما واستانه هغه ښه ښایسته دي زما واستانه هغه ښه تکړه دي ښه زورور دي ښه مالداره دي او ښه په هر څه باندې پوهې دي لیکن الله هغې ته نه دی نصیب کړی او تا ته دا ایمان درکړی دی داسې کتاب چې هغه د ټولو کتابونو ناسخ دی ټول منسوخ کړي دي او خپل شریعت او خپل قانون عام کړی دی او په درایج کولو دعوت یې موږ ته راکړی هغه دا کتاب دی چې دا بل چاته نه دی حاصل چې دا جامع دی دا بالکل کامل دی دا مکمل دی نه پدې کې چا تحریف کړی دی نه کولی شي او نه به وکړي دغه رنګې الله جل شانه چې په چا باندې احسان کول وغواړي څوک وغواړي چې دا زما بندګۍ وکړي زما سره دی زما رانږدې شي نو بس حق ته میلاویږي او کما چې الله نه غواړي الله نه غواړي نو که ته ډېر هم کوشش کوې نو هغه ستانه هغه نیکي نشي کېدی لکه مطلب دا حج دی حج فرض دی خو چې الله نه غوښتلی الله پتا باندې رحم نه کړي الله پتا باندې احسان نه کړي
تا سره به مال می دولت به می وسایل به هر څه موجود وي چې الله نه غوښتلی او پتا باندې هغه نه منظور کړي چې ته حج وکې نو ولې که ته مالدار یې ولې که ستاسو ډېره ذخیره ده ډېر مال دولت دی یي به بس چا لپاره به وي چا ته به پاتې کېږي او ته به همدغه شان د دنیا نه لاړ شي او د حج په ارمان به پاتې شي حج به ورته ونه کړي دغه رنګې هر یو عمل د نیکۍ چې کله الله ستانه راضي شي تاله توفیق درکړي تاله وس درکړي چې ته نیکي وکړې چې ته نیکي وکړې او ته په هغې نیکۍ کې ښه پوره خپل کوشش او محنت وکړې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یوه واقعه لیکي هغه وایي چې یو بوډا سپینګیری بېسوکه نه کور کېدلی شته نه ورور خور شته نه مور شته نه پلار شته نه خپل څوک شته څوک نشته تنې تنها یوازې په خپو خپیابله شلېدلې جامې په سر سرتور د دوړو پې انبار خچن سر خیرن پیرن روان دی یو ښار ته ورسېد ویا ښار کې چې کله هغه وکتلو خلق بهر ولاړ دی خره خادم ولاړ دي اسونه ولاړ دي ګډې بيزې ولاړې دي انسانان ولاړ دي په قطار کې انسانان ولاړ دي او مالونه ولاړ دي خدا خبره چې په هغه دور کې د هر ښار به دروازې وي چې دا د دروازې به نه ماښام نه وروسته بند کړي چې بهر نه څه غدو یا رانه شي او دننه به ښار محفوظ و نو د دغې ښار دروازې بندې دي او رڼا ورځ د 10-11 بجې دي نو دا سپینګیری وایي یا بوډا چا نه تپوس کې څه غلی غونده چې دا خو ورځ ده شپه نه ده دا دروازې ولې بندې دي بھائی دا څه چل دی او دا خلک چا ورته ووایي چې د باچا نه باز تښتېدلی دی ته همالته قطار کې ودرېږه کله چې باچا اډر وکړو چې دروازې کولاو دي کېدی شي دروازې به کولاو شي او موږ به ټول بیا ننوځو ته به راسم ننوځي هغه داسې یو سایډ ته شو یخه سیلی وکړو په دې فیصله باندې هغه یو یخه سیلی وکړو چې دا دومره خر دی د پوندو پورې قمقل دی چې باز ته دروازې بندوي دا څه ګډه چیلی ده غوا بیزه ده چې دا به په ګیټ باندې وځي باز دی د هغه له خو خدای وزرې ورکړي دي داسې الوځي ته د بره نه څه انتظام وکړي چې بره وانه ولځي قمقله ته به د ګیټونه بندوي او خلکو له تکلیف ورکوي دا خلک دې په عذاب کې اچولی دی بیا داسې روان شو نو وایي چې الله عجیبه خدایي ده څه ډېر عجیبه خدایي ده ستا ده او په زړه کې یو شکوه او یو ګیله راله وایي چې الله دا د جهانونو خر چې باز ته دروازې بندوي چې په دروازو باندې ونوځي هغه د باچایي ورکړله او خلکو ته دا ترپه ترپه کوي او دا سلوټونه ورته کوي او پرجنټیان یې ورته کوي او په دومره لوی شان و شوکت کې ناست دی په مزوی سر دی چې زه ټوله شپه تا ته مې دا تندی په دې خاورو ایښی او د ورځې روژه یم او هر وخت کې مې په خولې باندې ستا ذکر دی او زه ستا خاص بندګي کوم نو زما دا حال دی چې په خپو خپیابله په تن لغړ په ګېډه وږی په سر سرتور نه مې د کېناستو څه ځای شته نه د سر د پناه کېدو څه ځای شته او زما دا حال دی عجیبه خدایي ده الله او لاړ داسې یو سمندر ساحل غاړه کې په شګه کې پرېوت وده شو الله ورله په خوب کې راغی الله ورته په خوب کې وایي
چې بنده تا زما د په خدای کې کمه نقص ولید چې تا پاغه منی تعجب دی وکړو او دی وی چې الله ستاسو به خدای دا عجیب بادشاہی دا څه چل شوی دی څه چل دی یا الله تا ته معلومه ده چې دا د کرخو قمقل دله د بادشاہي ورکړله دا فوجونه ته تیر چاپیره ولاړ دي سلوټونه ورته کوي او داسې کوي داسې کوي داسې کوي او زما دا حال دی چې زه ستا بندګي هم کوم په دې حال کې و حالات مې داسې دي ته ما تخویني الله رب العزت ورته په دې خوب کې وایي چې بنده تا خو ډېره اسانه خبره ده سیکنډ پې هم نه لګي سیکنډ پې هم نه لګي اوس به زه دغه نه دا بادشاهي راوالم چې ستا ارزو د خواهش دی طالب یې درکم ته به بادشاه شي په کرسۍ په ناستې په تخت به ناستې تا ته به خلک پرجنټیانې کوي سلوټونه به کوي او ترپ پتروبه به کوي ته به مزې کوي بادشاهي به کوي او دا ستا ملنګي فقیري دا به زه غله ورکما او هغه به ما ته سجدې کوي ماله به زما به ذکر اذکار کوي او زما له به روجې نیسي زما به عبادت کوي زما به بندګي کوي او زما به ما ته به نږدې او په خوب کې به هغه سره زما بیا ملاقات وي د هغه سره به مې ملاقات وي هغه سره به ملاقات کوم په خوب کې به ورسره میلاوېږم چې را اوس تا سره څنګه میلاو شم دغه شان به هغه سره بیا میلاوېږم او ته زما ځای کوه یا الله زما توبه زما توبه زما توبه دغه مې نه ده پکار دغه مې نه ده پکار په دې چې خوله ونه خوځې چې زما دا غریبي دا غله ورکې او دا هغه بادشاهي مال راکې هغه بادشاهي مې نه ده پکار حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو ډېر غټه هستی تېره شوې ده چې د هغه یو د سنجر د نیمروز بادشاه د هغه مرید شو او راغی د هغه ځای نه چې ویې کتل په زرګاو خلک ناست دی ډوډۍ خوري او پاسي ډوډۍ خوري او پاسي شپه یې وکړه د هغه مرید شو د هغه په مریدۍ کې دی تپوس یې وکړو چې دا خوراک د کومه راځي وایي الله یې رالیږي او خوړی کېږي او ځي څه ذریعه دکان تجارت سبل سبل ایس نشته بس الله را لیږي او دغه شانتي د پیر صاحب په ننګر کې پخېږي او خلک یې خوري او ځي هغه خو د نیمروز بادشاه و هغه لاړ نو ورته خپل وزیران یې راغونډ کړه او ورته وایي چې زما پیر صاحب په ننګر کې په زرګاو خلک په یو ټیم ډوډۍ ته کینی او څه ذریعه د آمدن نشته زما دا خواهش دی چې د یوې صوبې آمدن لکه زموږ د صوبه سرحد د سرکاري چې څومره آمدني ده که هغه ټیکس دی که هغه محصول دی که هغه زکات دی او که هر څه شی چې دی دا ټول دا زاغې ته د کروڑونو حساب دی دا به زاغه ته حواله کما هغه ته به ورکوو چې هغه پې د ننګر کاروبار چلوي ټول وایي چې باچا ته یې غواړې ته یې خوښوې موږ ټول خوښوو ستا پیر صاحب دی زموږ هم دی موږ خوښ دی خط یې ولیکو په خط کې ورته ولیکه چې زما د غریب د یو مرید نه دا شی ته قبول کا چې د سنجر صوبې د سنجر د صوبې څه آمدن دی سرکاري که هغه ټیکس دی که هغه محصول دی که هغه زکات دی که هغه صدقات دی او که هغه قربانۍ دي که هر څه چې دي دا ټول به هغه ستا لنګر ته درځي ته یې قبول کا لږ صبر که نه دا ټول ته قبول کا زمانه نو هغه وایي تا خط ماله راکړه چې خط یې وکوتو نو چې دی ولیده نو مسکی شو نو یو دوه شعرونه ورته په فارسۍ کې ولیکل او ورته وایي د هغې مطلب دا دی د هغې شعر
چې اے د نیمروز بادشاہ الله دې زما دا بخ داسې تور کی لکه څنګه چې ستا په تاج کې دا توره پټه ده څنګه چې ستا په دې تاج کې دا توره پټه ده زما دا بخت الله دغه تور کی که زما په زړه کې د ټول نیمروز هم څه سودا راځي یا څه خواهش راځي یا څه تمنا راځي دومره هم ناراضي زما په لړ کې چې یاره د دې تلا د یوې صوبې یادې او دا ټوله بادشاهي که ما ته راکوي نو ماله پکار نه ده پکار زما نه خوښېږي بیا په بل شعر کې ورته وایي چې ما ته د نیمې شپې بادشاهي چې کومه میلاو ده د الله سره کم راز دی او کومه زما د الله سره په عبادت کې هغه مصروفیت دی دغه بادشاهي به زه ستا په دې ټول بادشاهي باندې د وربشې په یوې دانې هم زه ستا دا بادشاهي وانخلمه دا به زه وانخلمه نو دغه رنګې الله جل شانه چې چاته وغواړي هغه له توفیق ورکړي د هغه په زړه کې واچوي نو کله چې د ورکړو خبره راشي نو په دغه ځای کې یو د الله له طرف نه کومه چې د هغه سره فرشتې وي د هغې او د شیطان د دواړو مقابله رکشي شروع شي شیطان وای غر کېږي تباه کېږي که دا دې ورکړو سبا کې دولګې بمرې ښځه به دې څه کوي بچي به دې څه کوي ځان له چې کوم دی ځان له پنګه وساته جمع واري وکړه او هغه ورته وایي د رحمت فرشتې چې کوم د هغه سره وي چې د الله ته د نزدېکت دپاره نه د الله د بندګۍ کې د صحیح داخلېدو دپاره نه دا د دنیا مال چې الله تعالی درکړی دی دا د الله په لار کې ورکړه زموږ نه جبر تارپتار یا نور علاقې چې څومره دي دا ډېر ښه دي په هر نسبت باندې ښه دي مال په ورسره ډېر دی دولت ورسره ډېر دی ځمکه ورسره ډېره ده پویان ډېر دي په هر څه باندې ښه دغه دي لیکن الله جل شانه چې زموږ د دې غریب قوم د دې غریب کړي په قسمت کې الله دا یو دغه ورکړی وه چې داسې عظیم نقشه باندې دا جومات تیار کړی شو او روان دی کار پکې جاری دی دا د الله مهرباني وه زموږ سره دا د الله زموږ سره هغه خصوصي انعام په موږ باندې پیرزو وه په موږ باندې پیرزو وه ځکه موږ له الله جل شانه دا یو زموږ په زړونو کې زموږ د مشرانو په زړونو کې دا خبره واچولی شوه او د چا که 1 روپۍ وه که چا 2 روپۍ وي که چا د لاسو کار و په هغې کې هغه تاسو موږ ټولو الحمدلله خپله خواري او خپله دغه وکړو اوس په هغې کې دا کومه کار چې پاتې دی دا کومه کار چې پاتې دی دا هم زمونږ او ستاسو دې سر ته دی او الله دې کی چې دا باقي کومه تکمیل حصه ده چې دا هم زمونږ د جیب نه زمونږ د لاسو نه الله دا پوره کی الله دا زمونږ د لاسو نه پوره کی او زمونږ په جیب یې پوره کی الله دې موږ له وس او توفیق راکړي نو د دې لپاره نه دا کار جاری دی چې موږ خپله چې څومره وس زمونږ کېږي څومره دغه کېږي چې امر موږ د مخکیني نه زیات کوشش وکړو چې دا کار زمونږ سر ته ورسیږي تاسو اخلاص وکړئ بل دا خبره چې دا کم کار کم څه وکړئ نو دا به په الله باندې موږ احسان نه وراړو ځکه الله رب العزت فرمایي قل لا تمنوا علی اسلامکم
په ما باندې د خپل اسلام مره دا کوي دا مه وایئ چې موږ تعالی اسلام راوړی دی موږ تعالی لمونځ وکړو موږ تعالی صدقه ورکړه ګوره دې دیوال ته بیټري ونیسه په دا بیټرۍ دا رڼا به چې کوم دی په دې دیوالو خو پرېوځي لیکن دیوال ته څه فایده ورکوي تاسو ټول ښه پوهیئ په دې خبره باندې چې د دیوال ته څه فایده ورکوي هېڅ فایده دیوال ته نه ورکوي دا فایده الټه تاله درکوي چې هغه رڼا د هغې نه را منعکس کیږي او تا ته چې کوم دی هر څه په نظر راځي تا ته ښکارېږي نو په دې طریقې باندې الله رب العزت فرمایي قل لا تمنوا علی اسلامکم په ما باندې بل الله یمن علیکم من هداکم للایمان بلکې د الله په احسان ومنئ د الله په تاسو باندې احسان دی چې تاسو له هدایت درکو تاسو ته د ایمان توفیق درکو وسې درکو ایمانداري جوړ کړئ ورنه تاریخ گواه دی تاسو زمونږه مشاهدات دي که چېرې د الله احسان زمونږ سره نه وی د الله مهرباني او پیرزو زمونږ سره نه وی نو د امریکایانو د چینیانو او د روسیانو شانتي موږ به همدغه شانتي له حیواناتو ژوند تېرولی او د الله نه به نوی خبر الله به هم نه پیژندی د الله دین به هم نه پیژندلی خپل رسول به هم نه پیژندلی او حق لار به موږ نه پیژندلی دا د الله زموږ سره ډېر غټ احسان شوی دی چې دا احسان شوی دی ګوره نو کله چې ستا کله موقع راشي داسې او په هغه موقع کې ستا اړه فراخه باندې په هغې کې دغه وکړی شي نو ته پوه شه چې د الله جل شانه په ما احسان وشو د الله په ما مهرباني وشوله ځکه ماله زما لاس یې کولاو کړله او زما مال وس راکو توفیق یې راکو چې زما د لاس نه صدقه وشوله زما د لاس نه خیرات وشو یا زما د لاس نه د نیکۍ دا کار دا عمل وشو او که چېرې الله جل شانه نه وی غوښتلی نو که تا ډېر مال وی د سره ډېر دولت وی د سره هغه هېڅ په ښېګړه نه راځي دا واقعه به تاسو شاید اورېدلي په یو زمانه کې یو بادشاه هغه اراده کړې وه چې زه به جومات جوړوم او په دې جومات کې به د چا یو ټیډي پیسه هم نه لګوم ټولې پیسې به په هغې کې زه لګوم او د پابندي لګولې وه او خلکو ته اعلان کړی و چې تاسو به پکې پیسې نه ورکوئ دې کې به دا ټولې پیسې زما لګي زما خرڅ کېږي به هغه یوه بوډۍ ده کونډه ده عجزه ده هېڅ وسې نشته دی خو کور کې یوه خښته مزهداره غونته پرته وه چې ډېره ډولۍ خښته ده دا خښته د الله په کور کې ولګي نو د شپې پټه په تیارې کې راوړه په هغه نورو خښتو کې داسې ور ومنډله د هغې هغه خښته پکې الله جل شانه قبول کړې وه ولګېدله په هغه جومات کې ولګېدله بادشاه چې کله جومات قابو شو خوب یې ولیده په خوب کې یو بنګله ولیده چې ډېر عظیم شان بنګله ده او ورته وایي چې تپوس کې چې دا بنګله د چا ده وایي دا ستا ده وایي دا په کومه دغه کې بدله کې وایي تا جومات جوړ کړی دی د هغې تر څنګه چې څنګه د ده دا بنګله ده هم دغه شانتې د ذرې مقدار لا د دې دواړو په منځ کې څه فرق نشته یو شان بنګله ده بل هم ده وایي دا د چا ده وایي دا په ستا په ښار کې پلانۍ بوډۍ پلانۍ کونډه چې کوم ده دا بنګله د هغې ده وایي خاص دا راته ووایه ماله که دا بنګله میلاو ده په دې وجه میلاو ده چې ما خو پیسې لګول دي دولت مې لګول دی مال مې لګول دی جومات مې جوړ کړی دی نو دې بوډۍ څه کړي دي وایي د دې بوډۍ پکې یوه خښته لګېدله یوه د دې بوډۍ پکې یوه خښته لګېدله او دا یوې خښتې په بدل باندې الله جل شانه هغې له دا غټه بنګله جوړه کړله او دی وله ورکوي خو ورونو یو خبره مې دا واورئ چې هر یو کار د نیکۍ چې وي چې په هغې کې اخلاص وي
چې پاغه کې اخلاص وي دا ټیډي ورو پیسہ دا ټیډي پیسہ چې پاغه هیڅ نه کیږي نن سبا خو په 10 روپو هم سن کیږي خو خیر هغه ټیډي پیسہ بیا هغه بالکل اس نه دا خو چې پاغه کې اخلاص وو نو تعالی خیر او فائدہ درکړي او کچره پاغه کې خیر نه اخلاص نه وي نیت دې خالص نه وي او په یو بد دغوي نو کته په اربونو باندې دولت راوالی او د الله په لار کې ورکې نو الټا وتا نه داغه تپوس کوي او هغه با چې کم دی تعالی هیڅ فائدہ او خیر نه درکوي نو دغه رنګ الله جل شانه د زمنګ نه دا کما دغه چې موږ شروع کړی دی دا دی الله قبول کړي او الله دې موږ له توفیق او وسره کې چې موږ د دې دا تکمیل سره ورسو اخر دعوانا